شپږم مولایی چې خدای ذات نیم قسم دی چې غلیان یهودیانو نه بدتر دي، عیسایانو نه بدتر دي، مجوسو نه بدتر دي، مشرکانو نه بدتر دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قبیل قدر سمیعون ناصرین، یو دوه داسې ټکي دي چې هغه سوشل میډیا نه تاسې ډېر کس وایي، غالی اور مکسر. یو غالی ته مثلا نصیری اور مکسر زیاد دغه لفظ ډېر استعمالیږي چې مثلا دوش کې غونډه خبره چوکو کې علماو کې او مجتهدین طرف ته مکسرین ټکي ورته استعمالي اور مکسرین په لعنه داسې الفاظ استعمالي کی. اما ما ډېر کم لیدلی دي چې مجمع کې چې ویلي چې غالیون په لعنت، نصیریون په لعنت، بس مکسرین په لعنت، مکسرین کی شامت وغیرہ داسې الفاظ ډېر استعمالي کی. نن صرف دا د خیام څه غلی چوته ویلی شي، مقصد چوته ویلی شي او امامانو په نږدې دغو کې بدتر چوک دی. کشري امامانو چونه څه ویلي دي چې دا بدتر دي، پکار دی موږ هم هغه شی بدترین مخلوق وګڼو او بقاعده هغوی نه څه دی اظهار لا تعلق وکړو، چاهې هغه مقصرین دي چاهې هغه غلیان دي. مقصرین هغه دي چې هغه حق امامت څه کوم دی هغه غورځوي. مثلا امام معصوم دی، دا ته هیڅ معصوم نه دی. امام الله طرف نه منصوب دی، دا هیڅ منصوب نه دی. امام الله طرف نه منصوص دی، نص ور باندې راغلی د هغې امامت دی، دا انکار کوي. دا ساده الفاظو کې متویل څه مقصر. مقصر جو حد امام کو، جو عصمت امام کو گٹا دے، د مولا عظمت رو غرسوي، تو مقصر شو. اما غلی هغه دی چې هغه امامانو کې ایو امام ته نسبت ورکړي چې د خدای دی، یا خدای سره افعالو کې صفاتو کې مثلا هغه شریک دی، خدای سره برابر دی هغه، یا هغه ته د وحی قایل شي چې هغه باندې هم د شریعت وحی مستقل طور باندې جبرائیل راوړي مقابله کې د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. چونکه ختم نبوت معنا دغه دی چې محمد مصطفی نه بعد بیا پیغمبر نشته دی. که دغه عقاید چو قایل معتقد دی ایمو علمایی دا غلی شو. اوس راشوی اهل بیت علیهم السلام نه پختنه وکو چې مولا غلیانو په باره کې تصحیحوي او مقصرینو په باره کې تصحیحوي. امام صادق علیه السلام نه روایت عمالی توسی احذروا على شبابكم الغلات لا يفسدونهم. تاسې خپل ځوانان غلیانو نه وساتوئ چې هغوی تاسې ځوانانو عقیدې خرابې نه کي. فإن الغلات شر خلق الله، د خدای مخلوقاتو کې بدترین مخلوقات هغه غلیان دي. یصغرون عظمت الله، د خدای عظمت دوی غورځوي. ويدعون الربوبیه لعباد الله، د خدای بندگانو ته خدای نسبت ورکړي چې د خدایان دي، نعوذ بالله. والله ان الغلات شر من اليهود والنصارى والمجوس والذين اشركوا. شپږم مولایی چې خدای ذات نیم قسم دی چې غلیان یهودیانو نه بدتر دي، عیسایانو نه بدتر دي، مجوسو نه بدتر دي، مشرکانو نه بدتر دي. اوس راشو دغې خبرې ته چې امام دغو دوو کې چوک زیاتې بدتر ګڼلی، چوک قبلوي او چوک نه قبلوي. عمالي توسی دا روایت ته ګواوروئ شپږم مولا غلیان بدتر ګڼلی دي او دای ویلی دي چې الینا یرجع الغالی فلا نقبله. که مو طرف ته غلی راغللو، ایمو دار ته راغللو غلی، فلا نقبله موی نه قبلو، موی نه قبلو، ریجیکٹ کوو، مو غلیان نه قبلو. اما و بنا یلحقو المقصر، اما که شیر مقصر راغللو شپږم مولایی چې قبلوي، فنقبله قبلوي منامي مراد شي مخونی ته، خو غلی نه پرېږدم خالی خونی کې. فقیل له کیف ذلک یا ابن رسول الله. رویونه پختنه وکړه چې مولا دا راته چې ویلې غلی نه قبلوي او مقصر قبلوي. کار دی مقصر د نه قبلولی چې هغه تا امامت نه مني، تا اسمات نه مني، ایتا منصوب شونه الله طرف نه
منسوس شونه څه نستو باندې راغلی دی امامت هغه نه مني په کور د هغه نه قبلولی ویله نه لأن الغالي قد اعتاد ترک الصلاة والزکات والصیام والحج چونکه غلی روغ دی شوی دی پښتو کې متل دی چې روغ دی خدای که میرسخور غلی روغ دی شوی دی چی باندې روغ دی شوی دی المنزه نه کولی باندې زکات نه ورکولی باندې روژې نه ستلی باندې حج نه کولی باندې و دیان دسی د شپږم امام دا کول بالکل برحق دی چون دغه صفات علی تا خدای نسبت یا نور امام در که اکثر دوی المنظور روژو سره حال سره زیات مین محبت نوی شپږم مولوی چې ځکه نه قبلوم چې دوی المونځ روژه زکات حج تر کړی دی فلا یقدر علی ترک عادتي دا خپل عادت پرېښللې باندې قدرت نه لري وعلى الرجوع الى طاعت الله خدای طرف ته د خدای اطاعت طرف ته رجوع تکاد دوی کې نشته دی ابدا هرگز اوس مقصر په باره کې څه دا ویلي قبلی وان المقصر اذا عرف عمل واطاع ام مقصر خو امام معرفت حاصل کړلو د امام منسوس شونه د منسوب او د اسمت او د معصوم شونه د امامت نه خبر شولو نو عامل واطاع نه خبرونه به عمل او کې اطاعت با کې او شویان د سیدی اکثر مقصرین د شپږم امام معرفت خبروالی نه بعد معترف دی معتقد شوی دی تقیدی کړی دی تشیع باندې د امام صادق علیه السلام اما په مقابله کې د غلیان څه خپل عادت پرېښللې نه او المنځه ته روژې ته دین ته خدای ته سجدې ته دا امکان هغوی کې نشته شپږم مولوي نو بیا ډېره خبره دی چې مو مکسرین ډېر بد وګڼو او غلیان ښه وګڼو نه غالیانو باندې لعنت د پروردگار دی د ائمه اطهار دی د ملائکو دی اما مکسرینو ته پکار دی مولیا رویر کو چې هغه خبر شي دین نه اصل دین نه خبر شي ځکه شپږم مولا دنیا غیر شي او سره ښه تعلق هغوی جنازو کې د هغوی غرباو سره مدد کولی کې د هغوی بیمارانو پختلی کې اما هرگز شپږم مولا غلیان قبول خو خود ندی کړي چې شر من الیهود والنصارى چې یهودیان او عیسایانو بدتر د خطاب یې ورته کړی دی نو پکار دی دغه نهج باندې دغه منهج باندې دغه روش طرز طریقې نه د امام پکار دی عمل وکړو چې غلیان پسترین مخلوق وګڼو او مقصرینو ته د اهل بیت علیهم السلام معرفت دروازې خلاصې کړو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین